ساتل نه پکار تل خیر الامه څنګه کېږي چې کوم خیر امه اخرجت للناس زمونږ ته ادارې ته چې غیر مسلم راشي دې باندې ځان پوهیږي زه ملا طالب ته دومره احترام نه ورکوم لکه غیر مسلم ته ورکوم همدا هغه ته نور ښکار خدای خیر په سات باندې ښکار او بیا وایي یو صفت دی چې هغوی دین قبول کړي بیا لرونه کوم کوي بیا لرونه په شانې کې پیل نه کوي ډاکټر په پکې بس هغه بیا وایي د پوهې په سمیره باندې وایي this what Allah said I must follow it this what Prophet Muhammad ordered we have to follow it هغه بیا په ټټ په نور امر سره هغه ټټ په نازله قرآن کریم فرمائے والکافرون بعضهم اولیاء بعض ماشاءاللہ خوشاله دي او ځکه کله کلوان د مولیانو طالبانو په اصلاح ورغواړي خدای دا ماشاءالله ځکه دا ما سره د ماشاءالله د کوم مرګري چې پاتې دا څنګه مرګري دا فخر دی ما سره وال ډبور کړل ما سره منډې والي شپې مو په دې پټو کې کولې یو خوا تښتېدو بل خوا تښتېدو اوس خو پارلماني سیاست دی صحیح نمبر دو ما ته ویل دا د جماعت او دې ته خو چې کله ذمہ دار وي نو په مینت باندې ورکول خلک روان کو مولا قاسم صاحب ته یا څوک په مایته باندې دلی امیر هغه زه باندې ماینا ته به او ته به ما جنرال سیکرټري هغه زه باندې ته بدل ذکر کوم ماینا ته بدل ذکر نه کې ته بیا دا د اسمبلی کې ټول ما سره پوجي او ګرځېدم په ویلګن کې څنګه ما سره سره موټر وایل تیز کله پیدل ګرځم نو پورته پیدل ده نازلانو دغه سبونه یا به ټریکټر ټرالای کوي ټریکټر ټرالای دغه ډانګر کله به دا پټه ټول د خټ ګندوي چې د شیخ الاسلام څخه پیغام ورسول کړی چې د حضرت مولانا قانون کې رحمت الله علیه دا پیغام ورسول کړی دا دا چې ټول په ما سره دي دغه ورسول او بیا مې تاسو کول چې را بغلم ما یو پولیس ته به ودرېږي هغه مې څنګه ودرېږي ته بل څوک ودروا ازه به ورسره ما نه ته به ودرېږي صحیح نو فکر څلور مرګي به سره مې تاسو را سره شي چې اشاره اشاره چې د پولیس مختیار چې پولیس مختیار شو د څه په معنی راځي نو ما ته یو پوسټ تاسو دوه باندې ولېږم نو ما ورته دا خو شو دی هغه نه پس تفسیر مې د دې نه مخکې و تفسیر مې د دې نه مخکې و چې تاسو امیر څخه دا حق نو ورکړي چې مرکز نه ټول نومونه فایل کیږي اوس تاسو ورک نو خبره بل شاشه د دې باندې نو تفسیر کوم ځکه زه مشاهده کوم بیا دا مې پس تفسیر کوم ما یو لیکلي جو میں نے دیکھا سنا اور یاد جو میں نے دیکھا سنا اور یاد دونا سے ہوتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں پڑا بیٹھو حقیقت پسند سلیم جس کا اقتدار سے متعلق ہے جدا دے نو خدای ته کومه ولا بات کینا په لیکین کې راځه دې ته موږ خاص دې ته کول نو کوي نو بعد دې اصل کول تاسو خدمت کې چې مرګ ورته تکلیف ورته چې دا ولي په دې وضو جګړې نو ما ورته مې تا عمره حج کړی دی ما په کتاب کې خو دې ویلي 200 ځله نو ما یو 15 پوینټ دې موږ ورته مواقیت وایي دا مواقیت مکانی مکانی چرته عمرې والا او حج والا هغه دیالي احرام کوي د حج لپاره یا د عمرې لپاره نو ما ورته مې دا اردن جمعیت حاصلول دا اسمبلی کې پړای احرام کوي جنت په احرام خدای ته وګورئ بیک ټو د بیسکس کني والله چې شیخ الاسلام ته ملامت وکړي قسم دې حضرت مدني ته ملامت وکړي بېمان حضرت شاه دې الله ته ملامت وکړي عزیزا واپس دین ته لاړ شه واپس هغه بنیادي اصول ته لاړ شه اوکې دا مشر دی شو زه ورسره یم اوکې دا ټکټ ته میلاو شو زه ورسره یم ځکه چې موږ موټو د جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر نو په دې تفریقو باندې د خدای نظام راځي دا شترانه ونه باسي دا شته چې کوم ډېر سره دا راځي کې محترم ورو الله تعالی تاسو ته وحدت راوړي عزیزان قرآن کریم فرمایي چې والکافرون بعضهم اولیاء بعض کافران ټول د یو بل ناصران مددګار او د یو بل دوستان دي بل دا فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا د یو بل دوستان دي د یو بل ملاتړ او د یو بل معاون او ملګري صحیح اوس دا دوه طبقې چې یو طرف ته سړی
مرد بطرتا زنات وهين بكم ده مصطلح التي درس استعماليه هذا درجه تقدر المنافق قرآن کریم فرمائے والمنافقون بعضهم من بعض در قرآن کریم اجازت دا کافران متعلق ہوئے بعضهم اولیاء و بعض دا دیو بل مرگر دیو بل ملاتر دیو بل ناصر و مددگار دی دا مومنان متعلق ہوئے دا دیو بل ملاتر مرگر دی دوستان دی محاول مددگار دی خود منافقان متعلق والمنافقون والمنافقات بعضهم نیو فرمائے کہ بعضهم اولیاء و بعض لیکن خدای خود پیجن جی دا دل نسل دا دل نسل دے منافق سر منافق دے کہ دے منافق دے نو دے دانے جی تاثر دے بل منافق سرم دا غرقی منافق دے بعضهم من بعض دا بعضهم من بعض سادہ ترجمہ مالکہ ذکر متصابین فیما ہے دیکھ پڑے کہ یوں برابر جنہ منافق دے نو تاثر ہم دے تو اللہ دے منگا منافقات اخلاق سے تاثر آمین ناجدان عرض کو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم لگتے جو ہے تاسو څنګه تیز قرآن وان دا ځات تعمیل کی والدان په مسوا تاسو نه تیری چې پر وایو وان په تیز زیاته تمره تیز وان چلو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ما تعطي له وصلنا يعني يريد ما بس يوشي مو أكيدنا دنك كي چوٹ بولا مريك بيوز حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يقتل الخوفان في قلب المؤمن دا مومن پزړه کې دوه یاري نه یو راشي خو مومن بیا د خالق نه یریږي او د خلق نه یریږي نو کوم سړی د خلق نه یریږي دا د خبرې کوي د خالق نه بالکل نه یریږي او چې کوم سړی یوازې د خالق نه یریږي تصور یې نشته چې د خالق نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت پشپا باندې حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا روان دے پتیار کے روان دے حضور پاک تک پلکے دور تیار دا قلبت کو معلومی وہ سڑے نشی پیجن دے قلبت معلومی سڑے نشی یوم کے والا حضرت ابو بکر مخبرہ دے حضور پاک اللہ نے پسائے روان دے آقا پھر ابو بکر نے تپوس کہ یا ابا بکر من محکا ابو بکر اللہ تاثر سوک دے ابو بکر کس حیبت رانا دے ذکر رضا کی وعد اللہ یروا ذکر ودور دنیا دا پیغمبر دا کور میں چاپے روا دیتا نے تنہا وصر روا دیکھیں کہ وعد وصر روا عزیزان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آقا پھر تجوا اللہ رہے تم کو خدای دے رحم کی پولیس والا اور بیار رینجر والا که رینجر والا سپائی لانا تپوسو پر رینجر نو بس مونگا حیبت راشی دای سوال ہوا جنا حدیکار میں سوال نہیں وہ خواہ والا تسا غلط ہو نہیں ہاں دامی جنا حدیکار لرگی فلانی کلیم دار در سکے صحیح ما تیمید تو آمتا یہ ہوا دے رینجر والا ادرو نو ما لرگی فلانی کلیم دامی ما جنا حدیکار دے ویر در سکے ما لرگی دوکی لو خلق یو کار کې ډوکې راغونم یو کار کې اوس ارڅ چې کوم نو کوم با او بعد دې دا شناخت کار دې کړه دې نامې سړی باندې ستاسو اعتراض نو بس ما ته وایي صحیح دې نامې سړی باندې نه تاسو غونډې دې باندې اعتراض دې حضرت آپ کو تاسو باندې جو تاسو په دې نو قرآن کریم فرمائے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم کم کافرانو جتا سسرا پا دین کے نا پا دین باندھ جنگ کی سبانی کی پا دین کے حکم پر پلا پا دین جنگ پا دواشتے ہو نشتے منی والے روانے ہو رہے اسقاط کو جگہ کٹ نمور کے روانے لا ينهاكم الله عن الذين
په معنا باندې راتل لفظاً یا معنا یو بل په معنا راتل نو چې لفظاً وي نو بیا هغه بل حقیقت ګوري چې په دې عبارت کې تفسیر کې بیا راګوري او که معنا وي نو حرفیت په دغه ساتي معنا به راغلی لا دا ابن مالک لیکلي دی تاسو ورته وایي اسے پیجنې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين التما ابویت انګریزي کې د آیت ترجمه وکړه they have never fought against you on account of deen they have never fought against you on account of deen د دین د وجه یا د دین په نوم دوی کړه تاسو باندې جنگ نه دی امپوز کړی الله تعالی وایي چې د دین په نوم در باندې استاد سره به پټ جګړه هم به باسه ته چې هندو کاکا سره د مسلمان پټي باندې جګړه د مسلمان خنجر کې هغه په ځمکه سره کړی چې دې پورته حق نه ورته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاریخ اسلام کې هم کچا یو غیر مسلم ذمي سره غیر مسلم پروت مذهب د صاحبین چې دنیا لاړه خورا شو دنیا لاړه خورا شو نو فقيه امور کې زه ډېرو مسایلو کې صاحبین مذهب باندې فتوا ورکوم یا امام مالک مذهب باندې فتوا ورکوم ځکه دنیا لاړه خورا شو په دنیا کې کوي نو ورته د احوال او ظروف مطابق امام مالک قول دا ډېر صحیح منطبق دی صحیح نو څه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په ذمه کې او په ذمیانو کې انګریزي کې موږ ورته پروټیکټډ سټیزن پروټیکشن معنا لکه سیلاب راځي او تر خپل بلډینګ نه چاپیره یو پښته وي دې ته وایي پروټیکشن نو د پروټیکټډ سټیزن تصور شریعت اسلامي ورکړی دی چې غیر مسلم چې ستا د ملک شهریان دي دوی په محفوظ ساتي پښته به ورته وایي څه به ورته پښته به ورته وایي دا نه چې جذباتي کېږي راځي چې دا هندوس وځي صحیح نو ته ورته هندوس وځي موږ امریکایان باید نه سوځي خبره ځین کې راغله تاسو خبره کوئ که نه کوئ ځکه زه حتی اوسه دا کوشش کوم چې د عالمي سیاست حقایق ستاسو ذهن کې راشي ځکه تر څو پورې کوی کې نه شو د کوی نه بل سمندر ته دا دنیا خو په ځای ودرېږي نه دا ټکنالوژي ودرېږي دا تاسو لاس کې چې ده حالانکې زما په مذهب باندې په روز کال پورې ما دا شیطان پورې دویم نمبر شی دی خو سخت کال بیا خپله فتوا بدله کړه دا د شیطان نه وړاندې شوی دی او دا ځکه وړاندې چې ماته ګورئ ځکه وړاندې شوی دی عزیزانو دې د معززو خلکو کورونه تباه برباد د بشیر جان شپږ درجې نور پسې خاصه پیمانه راغسته دې د خلکو عزتونه وروسته د دغه موبایل د وجې معززه کورنۍ ای غریبانو کلي پرېښودل ځکه د پښتو کلچر خو هم ډېر عجیبه کلچر دی د پښتو ثقافت خو هم ډېر عجیبه ثقافت دی دی خو د بیا کلي کې نه پرېږدي دی بیا کلي کې ځکه دا پنجاب ته که پورې شي نو خو اوس کلچر دی نو د هغوی په کلچر کې دا ټیزه چوټ دا سهارج نه دی نو دغسې مجلس کې ناست دي او درس وله ورکړي نو ما ته یو مولوي صاحب را سره بحث شروع کړه ویې چې کال چې ډوډۍ وخورئ تاسو هم ډرکې کوئ که صحیح نو ما ورته ویل چې کوم ځای ډرکې کوو نه ته پرتوګ هم نه دی اغوستی خو دا چې کوم ځای ډرکې اور غټ پرتوګ ویې اوس کوم پته پوه شو ما ورته ویل کوم شی چې عورت وي د هغې اواز هم عورت ټیک ده حاضران عالم کو استاد فرمائے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم نما د پښتو ثقافت کې خدای مکه چې مجلس کې سړی نه هوا نه سره د आवाज اندې غریب بیا کله دی غریب او بیا کله پریږي اوس دا کلچر تقاضا ده په کلچر باندې قدرن خو نشي لګ اوس دا شی دا آزاد دا ټلیفون دا د ټیکنالوژي مخنیوی نه کېږي دا خط مستقیم کې روانه ده پر نور مخ په وړاندې ځي ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا روتا ہے کیا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا دا سے ٹیکنالوجی دا روانه ده چې تا به دا د چارسدي خانتا چوړي څه به چوړي چارسدي خانتا او تاسې فوکس کړی به په کیمرا باندې چې ستا نور یعنې ډولې بمس او جمس کو پرېږده معمولي ویښته چې دي هر قومه یې کې ښکاري مسامات به پکې هم ښکاري مسامات به پکې هم ټیکنالوجي لار بندولی نه شي دا به روانه یې مخ په وړاندې البته
تدې استعمال صحیح کولی شي استعمال مې صحیح کېږي په دې چې اولاد ته وخت ورکوئ سره کوئ اولاد مونږ اولاد ته پیسې ورکوو مونږ اولاد ته تعلیم ورکوو مونږ یې مدرسې ته لیږو سکول ته یې لیږو پبلک سکول ته یې لیږو ښه خبره ده خدای دې ستا ټول بچي ډاکټران کړي ستا الله تعالی دې ستا ټول بچي انجینران کړي ما پرون یو ځای په مدرسه کې اجتماع کې وویل ما وایي دې خوا وګورئ لومړی به دا انسان کې نو چې دی ډاکټر شي نو انسان ډاکټر وي چې دی انجینیر شي نو انسان انجینیر وي چې دی مولا شي نو انسان مولا وي چې دی ساینټسټ شي نو انسان ساینټسټ وي او که د انساني تربیت دې نه کړې نو بابا ډېر عجیبه خبره کړې ده چې بې ادب راغل مفن آموختن بې ادب راغل مفن آموختن دادنې تیغس په دستې راغن یو سړی چې هغه ته آداب انساني ورکړې اقدار او اخلاق یې ورته نېښولې هغه د سړیتوب کالب باندې سړی کړی دي نو هغه ته که فن ورښې دا داسې لکه ډاکو چې چاړه ورکړې چې دا اخلاق صحیح اوس ډاکټر که دې انسان نه دی به کلینیک کې ناست دی دا ډاکو دی چیر پاڑ بلے گئی انجینئر دے بچنے نے کناس کے بلے چیر پاڑ گئی ملا ایون دے بجماعت کناس کے چیر پاڑ گئی ذکر ہے انسانی تربیت کا رکھتے علامہ ابن فرقون کتاب لکھ رہے تفسیرۃ الفقہاء اور علامہ ابو الحسن الحبیب الماوردی اور کتاب لکھ رہے الاحکام السلطانیہ صحیح درے غٹ ابواب دی الخلافہ اور ساتھ امامہ دیو خلافت اور الامامہ او دیم الولایا گورنری او دریم الوزارة وزارت نپائی که اساسی وزارتونه خودلی چې د هر مملکت دپاره دا وزارتونه اساسی او اساسی دي خو د تعلیم دا وزارت چې دی دی د سوشیالوجي د دواړو ماهرانو د پولیټیکل ساینس د دواړو ماهرانو او نورو دی نه رسو دی په اتباع کې چرته هم نه دي ویلي وزارت التعلیم یا وزارت التعلیم والتربیه بلکې چې مصطلح یې ولې ایښی دی وزارت التربیه والتعلیم چې لومبۍ به تربیت کې د سړی وروسته به تعلیم ورکړي لومبۍ به تربیت کې وروسته به تعلیم او موږ تربیت را خلاص شوي معذرت سره ستاسو مدرسه ښه ده دلته د مولانا محمد احمد صاحب رحمه الله د هغه کرامت وهغه صاحب ملک صاحب راته بل کال وی چې لاړم وی دا ځای په جوړ کړ دا ځای نو زه خو اصل لږ مزاح هم کله کله کوم نو ما ته ویې ستاسو وخت کې ډېره ترقي وه که زمونږ وخت کې ډېره ترقي ده نو ما ورته ویل زمونږ وخت کې روحانیت په ترقه او ستا وخت کې مادیت په ترقه ویې ته ګوره زما بیا نه منې که او ما ورته ویل دا کومه مادي طریقه چې هم ده دا زمونږ د شیخ کرامت دی رحمه الله دا د شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه دا د دارالعلوم ترقي دا د مولانا محمد احمد صاحب اوس اولیاء پیدا کېږي نه دغه د اولیاو یو نسل اوس اولیاء نه پیدا کېږي ما چا ویشته دنیا کې ولي مایا ویوشته وایي دې مونږ ته وښایي ما صاحب ته خپل به کوم ولي پسې کوي په زمانه غټ ولیشته صحیح چې ما صاحب په امریکا کې صحیح نه مې ګیره ختمه شوه نه مې پټکې ختم شو نه مې قرآن ختم شو نه مې حدیث ختم شو ما نه کله څوک تپوس کوي وایي دې تا هلته کې دا انفال او توبه وایي معنا دا ته نه اسلام آباد کې وباسم چې هلته لاړ شم نو دا بقایا قرآن هغوی ته ووایم او ورته وایم که انفال او توبه زده کوئ دا ټیررسټ او دهشتګرد صورتونه دا بیا پاکستان کې ووایم نو بعد خو دې مولانا صاحب الرحمن صاحب شوی ده ستا تفسیر یې ټولو علما طلبا اوري نو ما یې ما تفسیر خو دومره اهم نه دی باطل چې اوري الله دې اجر ورکړي دا دی خوش اعتقادي ده او حسن ځوانه دی خو البته زما په کار دا دریان مې هغه چې هغه وخت ریکارډ کړی نو هغه ټول علماو طلباو سره شته خو دا هغه ته مې تفسیر کړی پښتو کې هم اردو کې هم انګریزي کې هم او درې واړه په USB کې دا ملګرو سره یي او زموږ ملګري دا کتابونه یې چاپ کړي هغه چې څوک له USB ورکړي نو هغه محنت ولو کړي وایي د دې څه پیسې هغه ورته زموږ میشن دی او ته دا زموږ میشن دی بلکې کله کله هغه وایي ماته چې وایي داسې طالب غریب ونه ښکاره شي طالب یا مولا غریب ونه ښکاره شي نه یې USB ورپړل ورته مولوي صاحب دواره کړه ما دا کار بس نو وی دا دې څه کار نه نه دا کوم څه کار نه دی وی ولې میدان سره به ډړه جوړه راوړي چې هغه ته کوزيږي د بس نه هغه بار شي نو مسکین ما له دې څه مفترا نو محترم ورو عاصم کوله تاسو خدمت چې اوس وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم نو ذکر الله و قرآن تا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دې دوارو په والا الله چې مدارې وسله چې
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تفسیر کې لیکلي دي چې و تاکیدات یو آیت او څو تاکید و تاکید دي. انا حرف تحقیق څه شي حرف ورپسې نا ضمیر د متکلم نزلنا لا تکرار دنا نو دې غوړاندې هم تاکید کو او دا اوس هم تاکید کو ځکه دا یو بل باندې ډیپند په یو بل موقوف دي کدا دویم نه غوړاندې تاکید چې کدا باندې نه دویم تاکید نو انا او دریم نحن نو دا یو بل تاکید نزلنا الذکر وإنا بیا حرف تاکید او بیانا له تقدیم ما حق و تاخیر مفید لحظ و تاسیس لحافظون لام تاکیدیه. نو چې اوس الله تعالی یعنې داسې ووایه چې ما خو درته په باباګانو قسم وخوړ دلته اوس په باباګانو قسم په څه باندې وایي باباګانو یو د پنجاب ملګری هغه حرم کې خو دا فلو وینو ورسره ته به هم راشي پوزه به یې سترګې به یې ښي چخ چخ پرش پرش وي ته به هم بنده باندې راشي څه وشي ته به هم راشي بنده باندې ما نه چا تپوس وکړې د دې حج دا اثر په بنده څومره موده پروت دي بنده باندې نو ما ورته ویل ټکې ټوکي دا او د مارک خرابېدو دا هغه تقریبا تر یوې میاشتې پورې صحیح او ما هر چې روحاني دی ما خو جده کې پرېږدي بیا دغسې خالي هغه اثر یې دلته سملک سره راپرې کارې ډېره خبره کړې ما یې وکړه ما ته مونږ پرېږدي یا دغسې را روان شو چې تا به څه تکلیف کوو ته دې پاکه ځمکه کې ښایي صحیح دا روحاني ځمکه ده دا روحاني اثر هم دلته پاتې شي او غریب دا حاجي دې حج سره بدل ودرېږي او قریب دا ملا د علم سره بدل ودرېږي شو او قریب دا تبلیغي د چیني سره بدل ودرېږي شو د چا ویر د چیني جوړو او قریب دا پیر چې خانقاه یې جوړه کړې او په کوټ کې ناست دی سره بدل ودرېږي شو. ونه الیاس رحمت الله علیه ډېر عجیبه خبره وکړه ما سره یره د هغه وخت چې په کوم وخت به زما ملګري د یو بل نه را تپوس کوي ستا وخت لګېدلی څومره وخت لګېدلی دی د بهر سفر دې شوی او کنه دې شوی ونه الیاس وایي دا ما نه د وخت دپاره جوړ کړی دی نه د بهر او د اندرون سفر دپاره دا مې بدلون دپاره دا حرکت شروع کړی دی باید چې زما ملګری د بل نه تپوس وکړي چې 10 ورځې دې ولګېدې د 10 ورځو نه وړاندې دې معاملات څنګه او 10 ورځې بعد دې معاملات څنګه شو. نزیزانو حضرت کو استاد خدمت کی چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتیار کې روان دي رسول پاک لک پلکې دي حضرت ابوبکر ورته ویو دا الله پیغمبر پدې روان الله بزما تاسو الله علیه وسلم پدې شاله ځای باندې مبادا چې څوک هغه ځای ولاړ تاسو تکلیف درورسه ماته پورې ابن هشام دې راځي په خبره لیکلې ده چې جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زین کې بکله خرچ راځه چې رسول پاک دا هغه پیسو تکلیف نو منډه به نه کړي ونه دا وګړي ته ورشو چې هغه د څه په لور کې د گزار ورسره په خاطر روانو زین کې به څه نقشه راځه چې شاته دي جاړه کې څوک ناشتي اپ گزار نو کی فورن به شاته راځي نو تاسو ته کې جواب ابوبکر مما کا تا تاسو رسول روان امام بخاری حدیث نقل کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہمت اور حوصلہ پائلا نہ بلش نہ پورش نہ حواس باخت شالا کہ ٹوڑ دنیا بے دو پسرا ہوتے دنیا تدی کو طلب کی حضرت ابوبکر جواب ورکو رجل یهدی للسبیل ویتا سلے زما حادی دے زما گائے دے زما بردے ما ابن عباس يقول كان التقييره دي تقيه تجوزت الغشير ولا منع دي تقول التعميات تتبعيه معناه مراد واخلي تام بفاته قريب معناه مراد واخلي حضرت ابوبکر په خپل انداز وی چې دا الله طرف ته زما ګایډ او زما رهبر دی او کافر معلومه کړ چې شال ډالر شال ده اباندنت حضرت ابوبکر اباندنت چې دا اباندنت لار ده حضرت ابوبکر ته معلومه نه ده ځان سره سوګای الله بسته حضرت ابوبکر په خپل انداز ورته وی دا زما رهبر دی دا زما نو ځان باندې به تکلیف وخت کې هیبت نه راغلی
otherwise حضرت علی وایي حضرت علی ډېر ښه کتاب دی ګورئ کله کله خو لږ د خدشاتو نه پکې د ملګرو پکې مکسینګ کړی دی هغې نه ځان بچ کوئ چې عقیده مو ګډوډه نه شي که نور دا خطب دي د حضرت علي او حضرت علي رضي الله تعالی عنه خو ډېر لوی خطیب دی ډېر ډېر فهیم او لسان سړی دی حضور علیه الصلاة والسلام روایت کې راځي دی خو به و د ابو طالب کور کې د حضرت علي د پلار کور کې حضور علیه الصلاة والسلام کفالت کې د چا د ابو طالب سے او د ابو طالب سے بیبي ده فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها زه چې بقیع ته لاړ شم نو زه قصدن بالذات د فاطمه بنت اسد قبر ته خامخا چې دې زموږ پیغمبر ته د مور مینه ورکړې حضور علیه الصلاة والسلام خپله مور خو ډېره پخوا کړه فاطمه بنت اسد دې ورله څه ورکړي او حضور علیه السلام به د مور احترام ورکړو ده به د ابو طالب صاحب ګړي دې سره ولې خبرې نو په اتو هفتو به وایي نو دې له قرآنه واپس راغی کوم چې روټین و نو چا ورته وایي ستا د کاکا زوی شو ابو طالب صاحب ډېر خوشحاله شو کور ته راغی چاچي ته وویل چاچي زه ډېر خوشحاله یم زما د کاکا زوی شوی دی هغې ورته ویل محمد صلی الله علیه وسلم ممکن ده چې دې ژوندی پاتې نه شي ویې ولې وی ته د نن درېیمه ورځ ده یو ساس کې پی د هلته نه یې تېر کړي سینه اخلي سینه د ماشوم په دغه بازار هغه زمانه خو د وایټامینو هم نه وه د فارمولې هم نه وه دا زموږ ماشومان د فارمولې ورکوئ کورونو کې خپلو بیبیانو ته ووایي د سینې پی ورکوه اصل فارموله الله تعالی د خپل جب سره هلته رالېږي ډاکټر ټیګور یو هندو فلسفي ډاکټر ټیګور یو هندو فلسفي دی او یو تاریخ په دې انډیا کې جوړ د انګریزانو مقابله کې دا خو د الله تعالی ما ته وګورئ الله تعالی د حضرت شیخ الهند قبر د نور ډکې ټول امین ووایي الله د حضرت مدني قبر د نور ډکې ټول امین ووایي الله د حاجي امداد الله مهاجر مکی قبر د نور ډکې ټول امین ووایي الله د حضرت نانوتي او د حضرت ګنگوهي قبر د نور ډکې ټول امین ووایي او الله د امیر شریعه سید الله شاه بخاري قبر د نور ډکې او جلیلو د دې ملک اکثریت هندوان او نور لیډرانو هغوی داسې نه کړ چې هندوان انګریزان دې ملک نه ایستل هغوی د حقوقو مطالبه کوله څه کوله چې تاسو یې په موږ حقوق راکوي امیر شریعت لومبنه نقاره خدا وه لومبنی دا لومبنی ډول د الله تعالی چې وغږېده وینا دا د بهر نه راغلي خلک دی چې موږ ډول حقوق راکړو دا خو د بهر نه راغلي دي دا زموږ مالکان لہذا امیر شریعت سید الله شاه بخاري د جمعیت علماء هند په اجلاس کې یو بیان وکړ چې دا انګریزان حق نه لري چې موږ باندې مسلط وي دی دې کوزي دي نه او چې دا جرأت دې درویش ته دیوبند وکړو نو بیا ګاندي صاحب یې راځي دې وباسو نهرو صاحب یې راځي چې دی وباسو لومبنی دا نقاره چا وکړه امیر شریعت الله شاه بخاري رحمت الله علیه عزیزانو هغه وخت هغه ډېر لوی قوت و ورته الله شاه بخاري ایمان کړی هغه وخت هغه ډېر لوی قوت و حسین احمد مدني دکتور صاحب ډېر لوی قوت و خاطر شیخ الهند ایمان درو اصلاح یې راوستی و نه په عزم الامور دا ټول کار سخت و عزم ارادے جن کے پختہ ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داوے خطبہ یو خطبہ دا خطبے باندې کې ترجمه وکړه دا چې کومه جمله چې زما مستدل یا مستشهد ده to be panic and pain is worse than pain to be panic and pain is worse than pain چې تکلیف راشي غلغله جوړ شي ایمرجنسی نافذ شي او ته پینک شوې واده نه خطا شو دا د ټول لوی مصیبت دی دا د مصیبت نه لوی مصیبت دی څه شي دا د مصیبت نه لوی چې واده نه خطا شو بیا د لار هم نه ملاوېږي یا به چا د خپل لاندې کړی یا به تاسو د خپل لاندې کړي مرګري یا حوصله ټول زلزله چې راشي موږ یو قیامت وکړو که نه نو زلزله یا بلډینګ به راپرېوځي یا به نه راپرېوځي خلک د خپل لاندې شي خلک د خپل لاندې خلک زه یو ځل په دې علاقې کې بیان نو بلډینګ لاړه لکه دې ملت ته موږ نه مخکې پته وي پاکستان دې ته خو ډېره زر پته وي چې زلزله راغله دا و چې لږ عوام دي دې دې ته پته وي چې اوس ته زه مخکې شپې وباسه یعنې هوا نو دا زه پر سره شپې وباسه فکري لاړه او چې فکري لاړه پسې زلزله شوه اوس خو نو په دغسې یو سټیج ناست وو جسټ سټیج
بیان وکړو او چې خلکو له خلکو یو غر وایي اوس ما ته خو لاره کومه معلومه سټیټ دا څوک چې چاپېرې ورپسې ضرورت نه دی ما زلزله به بیا مړی یا نه سټیټ نه پرېوتم الټا نو ستر به یې مات شي نو بس ما وی اوس څه چې دي راغلی ته نو که دې ته شهادت وي نو زه وینې صحیح نو یو کاکا هغه دومره پینک شو په هغه تیاره کې چې د دروازې په ځای باندې په دې دیوال ورمنډه کړه په دې ورمنډه کړه الماری یې بنده وه لکه د پیشو پیلوګار یې خدای پرې خو ستاسو بهر وتی شم دننه راځه دا دروازه ما پسې چا بنده شوه نو پینک کېږي باندې پینک پین از ورس دین پین بات دې اصل کو استاد خدمت کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چاچی دوئی چه زمان کاکا زوی پیدا دے ورتے وا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نشیجے جوندے پاتیش ویدرے مورستا دی یو ساس کے پائنے نسکی ماتا کوئی نبی علیہ السلام حضرت علی کو بین کی واسطہ برکت بنتا چاہو حضرت بین کی دوان جہانو سردار حضور علیہ السلام داسې پوزه باندې ولا پوزه ومخله ماشوم سره سړی محبت دی په پوزه ولا پوزه ومخله بیا یې مبارکه ژبه راوویسته حضرت علی یې خوله کې ورکړه داسې او حضرت علی هم لکه د مور د تیشو وروړه 3 ورځې مسلسل پیغمبر علیه السلام به راته خپله ژبه مې ورکوله ما یې دا سړی دومره لوی خطیب څه کوو چې د بهترینو لعابو اثر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو دا کتاب ته نهج البلاغه دا ډېر ښه کتاب سره شوق پیدا کوي ما ورته تاسو ته ما موږ چې دوست سره یو پټی سره یو کتاب صحیح په دې کتاب باندې باطن جوړیږي پټی باندې ظاهر جوړیږي نه ظاهر کوو والی نه باطن جوړیږي نو دا څه کوو ځکه عزیزانو ما ته استا کې استا پټکې د خلکو وړاندې ته ناروا کې د شرم د وجه وای نه کې او چې کله دې کتاب ستا باطن جوړ کړي نو بیا چې کوم ځای تنهایی چې هېڅوک دې نه ویني د خدای دې بیا ناروا نه کړي چې کتاب کې مې دا شی مطالعه کړی په کتاب کې مې دا خبره کتلې ده چې ظاهر او باطن دې کله دغه رنګ نظیف او پاک شي یقینا به ستا دنیا آباد وي آخرت به دنیا آبادېدل آخرت دې ته نه وایي چې کلي تا سره وموټلي نه ته به ژوند کې مطمئن یې قرآن کریم کے اللہ فرمائے ومن آرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی اللہ تعالیٰ فرمائے سوچ زما د یادنا زما د عظمت او زما د لویوالي نه غافل شو مخې وواړو فإن له